أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114 مطالعہ مشکو. نن آیتونو کې الله تعالی یو ډیر بنیادی حکم جاری ده. خدا حکم ورستو درسونه کومه زیر نظر وی او یاد وی نو هغه کې دا خبره واضحه شوی و چې غزوه تبوک یو داسې موقع وا چې هغه موقع په ټیم کې منافقین اور د اسلام دشمن بالکل بیل شو اور مخلصین بالکل بیل شو او الته کې الله تعالی بالکل دا واضح اعلان وکړو چې دا د تاسو ګروه کې تاسو ټولنو کې اوس دو تب تاسو هغه اهمیت نه ورکوي چې کم اهمیت یو مخلص مسلمان ته ملویدنی حکم دا یا ملویدی شي. د پوزیشن اوس دا سدا چې دا بالکل واضح شي چې دا خلک چې دی دا د اسلام او د تاسو دشمن دي او د کلان د تاسو برای تاسو خوشحالي تاسو کمیبي باندې د خوشاله نه دي بلکې د تاسو زوال باندې تاسو نقصان باندې تاسو په تکلیف باندې د خوشاله هم او د هغې دپاره د کوشش هم کوي. نو دا خبره خو واضح شه. اوس دلته کې الله تعالی دا فرمایي چې ما کان خو لیکن دا چونکې د دې رشته دارانو څوک رور و څوک پلار و څوک زوای و څوک ښځه وه څوک خوند و دا تمام مله جلی و معاشره وه خو هغې معاشرې کې د منافقینو عنصر چې دا ډېر برپور و ډېر زیات نوتی و خو غزوه تبوک خدا بالکل بیل کو. اوس دغه بنیاد د سره څه ده چې دو سره د دو ته په کوم نظیر ګورئ. نو دلته الله تعالی دا واضح کوي چې ما کان نبی نه نبی ته دا زیب ده دا خبره نه نبی دی پر دا خبره شاده او نه والذین آمنوا نه هغو خلکو دی پر چې چا ایمان راوړی دی که ټول رسی دی کې تر اوسه پورې چې کوم دی ټول دی دا حکم ده ان یستغفروا چې هغه دعا وکړي د معافی چا دی پر للمشرکین مشرکین دی پر ولو کانوا اولی قربا خوا هغه د تاسو قریب ترین رشتہ داران ویلی نبی. اوس دلته کې دی خبره باندې ځان په یوان کې پکار ده یو سړی ته چې ته د معافی درخواست کې نو کې دوی خبرې لازمی دي چې یې کنه چې دا سړی معاف کړل شي. عموما چې موږ چاته وایو چې ته معاف کا نو هغې بنیاد دوی خبرې وي. یو خداوي چې کم سړی دی پر چې موږ معافي غواړو نو هغې دپاره د موږ ظاهره خبره دغه سره مو تعلق وي همدردي مو وي محبت مو وي ورسره موږ غواړو چې هغه سزا طرف ته لاړ نه شي نو دې وجې نه هغه دپاره د معافۍ درخواست کوو. دویمه دا ده چې کم جرم چې هغه کړی ده نو هغه موږ قابل معافي ګڼو چېرې دا د معافۍ قابل ده ځکه موږ کوو ورنه عام طور باندې غټ جرم موږ ګورو دنیا لحاظ کې بیا هغه دپاره موږ کوشش نه کوو. موږ ویو چېرې دا خو مینه محبت سره بل شی دا غواړو چې دا بچ شي خو دا بچ کېدنې ول نه ځکه د جرم دومره غټ کړی ده چې هغه د معافۍ دا نه دا د دنیا لحاظ خبره کوم. اوس الله تعالی ته دی و انسان بری کې چې څوک سوال کوي چې یاره دا معاف کې نو هغې بنیاد یو خدا ده چې هغه سره موږ همدردي وي تعلق می ور سره محبت می ور سره مینه می رشتہ داری می ور سره
او بل طرف ته دی هغه جرم چې دا هغه موږ قابل معافي ګڼو چېرې دا قابل معافي ده. اوس د مفي چې ته چاته غواړې درخواست چې چاته کوي د استغفار د مغفرت دعا چې چاته کوي اوس که چېرې دغه انسان یو مخلص مسلمانو او د مخلص مسلمان یعنی وفادارو دی الله د دین وفادارو دی الله او د رسول وفادارو خو غلطۍ خو به بیان نه کی شوي وي ځکه چې انسانو د انسان غلطۍ خو کیږي صحابه کرام نه نبی د مبرر او د غلطۍ نه باقي خو څوک نه شي کېدلی نو لہذا هغه بنیاد باندې که چېرې دا وفادار و نو بیا خو تا سوال برحق ته بیا خو ته کولی شي که چېرې دا خبره تا مخې ته وضیحه شوي وي چې دا د اسلام سختترین دشمن او دا همیشه د اسلام مخالفت کړی ده د اسلام د دین د دعوت مخالفت یې کړی ده هغه دپاره چې ته د درخواست کوې نو دې مطلب دا شو چې پهله خبره خو داسې ده چې تا خپله چیکینګ ده ته خپله یو لوی امتحان کې ودرېدې آیا ته مخلص یې که نه اسلام سره سوال پهله تا باندې ودرېدو چې ته چې چا دپاره درخواست کوې حالانکې تا مخې ته دا وضیحه شوي ده چې دا د اسلام دشمن نو وروستو درس کې خو دا خبره وضیحه شوي ده چې دا د اسلام دشمن دي دو دشمنی تاسو سره کړی ده خوا د تاسو پلار ویلی نه وي تاسو رور ویلی نه وي لیکن یاد وساتئ دا د تاسو نه دي دا د اسلام دشمن دي اوس هغې باوجود چې ته دعا ورته کوې دې مطلب دا شو چاته یی دا مسلمانو ته یی هغه ټیم مسلمان هم نو پهله خدا ده چې ته خپله یو ازمیښت کټهارې کې یوې دایرې کې ودرېدې تا باندې چیکینګ چیک شو چې ته یا اسلام سره مخلص یې که نه ځکه چې که ته مخلص وای نو تا به کله هم هغه دپاره د دعا درخواست نه کولی چې یاره دا څنګه زه د دپاره د مغفرت وکړم د خو ټول عمر د اسلام مخالفت کړی ده زه څنګه د دپاره وکړم لہذا بلکې تا دپاره دا حق ته لا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث پرون موږ تېر کړی ورسو د بیا په کې من احب لله وابغض لله ومنع لله وعطى لله فقد استكمل الايمان یعنی محبت دوستی اگرچه تا رشته داری ده خو ته به د دې رشته دارۍ تعلق چې ده محبت چې ده هغه ته په دین نشي قربانولی ځکه چې والذین آمنوا اشد حبا لله چې ایمان ولې چې هغه ټولو نه بړ کر کې چا سره مینه کوي الله سره مینه کوي لہذا الله سره د چا مینه وا هغه بنیاد باندې که هغه نه غلطي شوي وي نو هغه دپاره خو کولی شي خو که چېرې یو سړي الله سره دشمني کړې ده د الله احکاماتو سره دشمني کړي د الله پیغمبرانو سره دشمني کړي د الله پیغمبر سره دشمن ده د الله احکاماتو کلم کله د هغې مخالف چلیږي لکه نن ډېر ناست دي چې زه مسلمان یم مونځ کوم داس کوم خو د سود حمایت کوي د شرابو حمایت کوي د بدکریو حمایت کوي د بد نظام وغیره داسې ډېر شیونه دي لہذا که ته بیا هغه دپاره دعا کوې نو دې مطلب دا شو چې تا کتن پکار ده چې ته چېرته کې تا باندې چې چیک لیست جوړ شي چې ته چیک شي چې ته څنګه دې مطلب چې ته په خپله باندې هغه اخلاص هغه معیار باندې پوره نه یې که ته معیار باندې پوره وای نو لہذا تا به کله هغه دپاره درخواست نه کولی دلته یو وضاحت لازمي ده هغه دا ده چې که چېرې دنیا لحاظ سره دا ځایم دی ده پهله خبره دا شته چې د اسلام تا ته پته چې دا د اسلام د احکاماتو خلاف مذاق وړو کوي د هغې مخالف چلیږي کلم کله د هغې خلاف ورزي کوي او کوشش کوي چې د کفر نظام یا د شیطان کم کارونه دي چې هغه پیلاو شي د هغې دپاره کوشش کوي نو د دنیا لحاظ سره خو به د سره ته تعلق ساتي د دنیا په بنیاد هغه دا د پهله خبره ده چې ته به دا کوشش کوي چې دا د دغه شي نه منې شي دا تا باندې فرض ده دا سیده لارې ته راشي او که سیده لارې ته نه راشي بیا هم د دنیا په بنیاد باندې که چېرې دی محتاجه شو د دنیا لحاظ سره دته څه ضرورت شو د مدد نو هر مسلمان او هر اسلامي معاشره د دې پابنده ده چې د سره به د دنیا لحاظ سره د دنیا کم حقوق چې دي هغه به د پوره کېږي هغه به دته میلویږي هغه به دنه نه منقطع کوي دا به داسې نه کوي چې ته دلته دا وږی ته روټۍ نه کوي د چت نه وي ته ورته چت بندوبست نه وکړي دته کپړې ضرورت دي ته ورته کپړه نه ورکړي دا محتاج وي دا غریب وي دا یتیم وي نو د به هر لحاظ سره د دنیا لحاظ سره د مدد کون اسلام تعلیم یې کړی موږ ګورو نبی صلی الله علیه وسلم دور کې او د نبی صلی الله علیه وسلم د بعد د ادوار کې خلفا ادوار کې
کفارو سره یهودو سره مدد شوی او دغه بنیاد باندې به ډېر مسلمانېدو چې دا څرنګه بهترین اسلام ده. لہذا دا خدا مگر هغو دپاره دی دده کې اخري ای چې که تاسو دا پته ولګي من بعد ما تبین لهم تاسو دا واضح شوي چې د زندګي لهم د دې باب کې انهم اصحاب الجحیم چې دا د جهنم خلق دي یعنی الله دوباره کې فضل کې د جهنم دسي ته څنګه غدي پر مغفرت کوي ته غدي پر مغفرت نشي کوي ممنوع ده. نو لہذا دنیا له سره تاغه سره بهر نمونه تعلق چې کمی خواغا یو خاص حد یو احترام بونه ورکه مشر به نه جوړای یو ډیر مقام بونه ورکه د دنیا محتجی یا داسې تعلق چې هغه خپل دایره د خپل حدود دی هغه ورسېبته ته او که هغه ما ویل که غریب وي نو دغه مدد وشي که محتاج وي نو دغه مدد وشي که داسې نور ضروریات وي ضروریات دغه پوره شي مگر داسې نه چې هغه ته اوچت کې او لوی سردار ته نه جوړ کې بیا خو دې مطلب دا شو چې به تا هغه ته اهمیت ورکوي نو دا نشته. وما کان اوس یو مثال پیش کیږي دی کې او مثال بهترین ده. وما کان استغفار ابراهیم لابیه یعنی تاسو ذهن کې دا رانشي چې قرآن کې ذکر ده چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار په حق کې دعا کړې وه چې پلار شو نو هغه دعا څه وه الله یې چې هغه دعا په د بنیاد ده الا عن موعده وعدها ایهو چې هغه پلار سره یې وعده کړې وه. کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار سره معامله سخت شلله پلار یو طرف ته او د بل طرف ته پلار کفر طرف ته او ابراهیم علیه السلام دی الله په هغه کې حدودو کې ولاړو نو څه ټیم چې دای دی پلار نه جدا کېدو نو دی خبره کړې وه سوره مریم کې د دې تذکره رسي مخکې او نورو ځایونو کې دي نو د پلار ته څه وایي سلام علیک چې ما تا سره سلام ده بس زه درنه روان یم ساستغفر لک ربي ها زه به دا خبره تا سره کوم چې زه به تا په حق کې دعا غواړم د خپل رب نه انه کان بی حفیا یقینا هغه ما باندې ډېر مهربان ده یعنی ما باندې مهربان ده او ته چونکې ما پلارې نو تا دې پر به زه د مغفرت دعا کوم رشتهدارو پلار ته سړي زړه خوږېږي لہذا دغه وعده وه د هغې وعدې په بنیاد ابراهیم علیه السلام سره ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وعده کړې وه چې زه به تا دپاره یعنې دلته مثال کوي چې سوال دا چې ابراهیم علیه السلام ولې به پلار دپاره دعا غواړي نو الله تعالی د هغې معامله صفه کوي چې په ده بنیاد وه چې هغه پلار سره وعده کړې وه. او بل ځکه سوره ممتحنه کې رسي ولا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء چې زه به تا دې پر دعا خو ضرور کوله مگر دی الله په کرونو کې زه مختار نه یم زه هغه فیصلې نشم بدلوای چې هغه کومه فیصله کوي نشم بدلوای البته زه به کوم. نو روایت کې دا رسي چې څو پرې چې هغه پلار ژمدای و نو هغه مسلسل دا دعا کوله وخت دا امید لګولی چې کیدای شي چې دته دا سیده لارې ته راشي او د حق قبول کی او دا ټیک شي لیکن هغه نه وشه او کله چې دی وفات شو نو د دعا بند کا او د قرآن کې یو ځای کې د دې تذکره رسي چې هغه ټیم کې به ده څه وکړو چې دوی چې اوس نه کوم او دلته هم د دې رسي فرمایي فلما تبین له کله چې هغه مخې ته خبره واضحه شه انه عدو لله چې دا خو د الله دشمن نو تبرع منه نو هغه برات وکړو هغه ویل چې زه ما هېڅ تعلق نشته د سره یعنی پلار نه برات وکړو چې دته خبره تا واضحه شه خو دا څه دا د زندګۍ روایت کړي چې ژمدای و پلار نو د مسلسل دا وکړ چې کوندې بچ شي دغسې دا لیار ده چې کچرې یو انسان ژمدای وي نو ته هر وخت دعا کوه چې یا رب ته دا سیده لارې ته راولي وما شرابي قومي خو کچرې به دا لاړ شي د دنیا نه به تا حق نسته چې هغه د ویلي چې هغه تا په مخکې دا واضح شوي ده چې دا غلط و نو دغه کې الله تعالی چې به ابراهیم علیه السلام ته چې کله واضح شه چې دا خو د الله دشمن ده عدو لله تبرع منه نو هغه برات وکړو اوس مخکې فرمایي چې ابراهیم څه ان ابراهیم لأواه حلیم چې ابراهیم جو هغه ډېر نرم دل وو یعنی نرم دل او خدا ترسو بردبارو اواه هم چیشتی چې هغه د غزړه د محبت نه ډاک وي د هغه ظریکه ونیولی وي او نرم دل وي داسې حلیم هغه ته یایي چې هغه اگر